أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 31 ان تجتنبو کچره تاسو ځان او ساتو ځان مو بچکو کبائر د لوی ګناهونو نه ما تنهون عنه د کوم نچې مونږ منک تاسو منکول شي کبائر د لوی ګناهونو نه ما تنهون عنه د کوم نچې تاسو منکول شي نو کفر نو مونږ به معاف کړو عنکم تاسو ته سیئاتکم تاسو واړه ګناهونه وندخلکم او مونږ به داخل کو تاسو لرا مدخلا کریما زید عزت ته نو بیگا نابلش په تیر شیو چې کوم انسان د غټ ګناهونو نه خپل ځان ساتي نو دا واړه ګناهونه به ته الله جل شانه اسی معاف ان د دې لوی ګناهونو د ځان ساتلو د وجه نه به الله پاک جل شانه واړه ګناهونه په خپل باندې معاف کی او الله فرمایي چې دوی موږ د عزت ځای ته ور داخل کو ورستو پس الله فرمایي ولا تتمنوا او تاسو تمنا مکوئ ما د هغه سو فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله به په هغه سره بعضکم بعض لتاسنا علی بعض په بعض باندې نو د هر هغه چیز تمنا بنګي چې په کوم باندې الله پاک جل شانه تا ته په بل چا باندې فضیلت ورکړي نو فضیلت او نعمت دا په دوه قسمه دي یو ته ویل شي اختیاري یو ته ویل شي غیر اختیاري اختیاري هغه دي چې هغه انسان په خپل کسب سره په خپل مهنت سره حاصلول شي او غیر اختیاري هغه دي چې هغه انسان په خپل کسب سره او په خپل کوشش سره نشي حاصلو نو د هغه نعمت ارزو بنګي چې کوم غیر اختیاري ستا په وس کې ني لکه مثال یو سړی الله پاک په سید خاندان کې پیدا کړی دی دا یو لوی نعمت دی چې د نبی عليه السلام په خاندان کې دی نو اوس کو ته وای چې کاش زه د نبی عليه السلام په دې خاندان کې پیدا شوم دا ستا په وس کې شته دی دا ستا وس کې نشته دی نو دا غیر اختیاري دی دغه رنګ یو سړی دی هغه الله ډیر خپل پیدا کړی دی نو دا خپل پیدا کول دا خود الله فعل په دې کې ستاسو اختیار نشته دی او ته خراب پیدا کړي او ته کوشش کوي او تمنا کوي چې دې بل سړی په شان دي شوی دی خپل سړی په شان دي استاد شکل نه بدلیږي دا ستاسو په اختیار کې نشته دغه رنګ یو سړی الله دنګ پیدا کړی دی او ته کوشته چیت پیدا کړي او ته دا تمنا کوي کاش چې زدنګ شوی نو دې تمنا نه من راغلی زګه دا ستا په کسب او ستا په اختیار کې نه ده نو کوته دا تمنا کوي نو تا کې په آخرت کې حسد پیدا شي او تا ته د سیوا د درد نه سیوا چې کوم دې د سوځېدو نور هیڅ نه ملاوي ته وایې چې کاش زه دنګ شوې ته دنګېږي نه په دوايانو باندې دنګېږي نه چې کوم دې په خپل کوشش سره دنګېږي نه په بل څه سره دنګېږي ځکه دا د الله فعل دی نو په دې کې الله وی تمنا بنه کوي هو بعضې چې کوم اختیاري څیزونه دي په هغې کې تمنا کولی شي یو سړی وي زه لوی عالم جوړ شم لوی عالم جوړېدل د په وس کې شته دی د کوشش وکړي محنت دی وکړي الله پاک جل شانه به چې کوم دی لوی عالم جوړ کړي
نو چې کوم سيزونه د په اختیار کې دي نو باندې خودي کوشش هم کولی شي تمنا هم کولی شي نیک سيزونه خو چې کوم سيزونه د په اختیار کې نشته نو باندې کې به تمنا نه کوي باندې کې به تمنا زګ نه کوي کو ته باندې کې تمنا کوي نو ته خو هغه شان کې دی نشي زګه خو الله فعل لستا په اختیار نشته دي نو چې هغه شان دی نشي کې مثال ته وایي چې زه خپل پیدا شو دي پلان کې سړي پشانتي یا د سړي پلان کې سړي پشانتي په اعلی خاندان کې پیدا شو نو ته خو نه پیدا شوی او دا خدای الله کار دی تی نه پیدا کړي پدې کې نو ته کوشش کړه نو ته اخشن نه شي کېدی نو ته به خدای پاک ته سړی مړ کی یو سړی خپل پیدا شوی دی نو ته هغه شان دی نشي خپل کېدلی ته هغه شان دی نشي خپل کېدلی نو تاسو تاسو بیا دغه سره حسد پیدا کیږي نو الله پاک جل شانه د حسد دروازه بندول غواړي ځکه ډیر ګناونه هغه چې کوم دی د حسد د وجې نه کیږي په معاشره کې نو الله دغه حسد دروازه بندول غواړي د دې وجه الله پاک فرمایل چې ولا تتمنوا تاسو تمنا مګوي ما د هغه سو فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله به په هغه سره بعضکم بعض لتاسنا علی بعض ببعض باندې بعض له په بعض باندې فضیلت ورکړي دی لکه خزله سړی له فضیلت ورکړي دی په خزه باندې نو یو سړی الله سړی پیدا کړی دی نو دی به الله دغه نعمت شکر ادا کی چې شکر دی الله چې سړی پیدا کړی خو یو خزه ذات خزه پیدا کړی دا نو دا خزه به دا نه وي چې الله زه دې ولې خزه پیدا کړی نه دا بچل کې دا سوچ کوي چې الله زه خزه پیدا کړم کېږي چې سړی پیدا کړی وي او ما د سړی توپ کارونه نه وي کړی نو الله پاک پرانی ولم الله پر الله سزا را کوله نو د دې وجه نه الله زه خزه پیدا کړم یو سړی الله خپل پیدا کړل دې په دې باندې شکر د الله ادا کی د الله نعمت دی او یو سړی خراب پیدا کړي دې به ناشکری نه کوي دې به وي چې شو ز الله بد صورت پیدا کړم دې کې به زما خي کو چرته خپل پیدا کړی وي کې دې شي په فتنه کې نه خدي وي نو ان هر انسان په خپل ځای باندې صبر کوي او دې په خپل ځای باندې چې کوم دې د الله پاک په ورکړه باندې راضي دې حدیث پاک کې راځي نبی عليه السلام فرمایي چې کوم سړي کې دوه حسرتونه پیدا شي دې به الله پاک شاکر او صابر لیکي یو دا چې یو سړی په دین کې د خپل ځان نه اوچتو خلکو ته ګوري چې په دین کې د انسان د خپل ځان نه اوچت خلکو ته ګوري او دویم دا چې په دنیا کې د خپل ځان نه کم حیثیت خلکو ته ګوري نو دا سړي د الله پاک د شکر دی الله شاکرم جوړي او الله پاک په صابرم جوړي دی به صبرم کوي بیا دی به شکر وباسي یو بزرګ چې کوم د جمعه ته روانو په لار باندې نو بخبو باندې پیزار نو نزله کې چې کوم د خیال پیدا شو چې الله پاکستان په خزانو کې اوس کمی نشته چې مال دی جوړه پیزار راکړې نو سوره بخوا د خپې په د تودوشو باندې نه سوځېدلی نو چې وی قاتل ناګهانه یو شل را روان دي هغه د خپې ځان پسې د کندونه په کته باندې راکاږي چې دا ته نظر شو نبی الحمدلله الله پاک زما خو صرف تلی سوځي او دا عجز دی د خپې تر کندو پورې پس موږ باندې راخکی شي پس موږ باندې سوځي نو دا الله شکر ادا نو ځان نه کم حیثیت کسته او قتل نو دا الله شکر ادا نو کم سړی چې په دنیا کې د خپل ځان نه کم حیثیت خلکو ته ګوري دغه به الله پاک د شکر ماده او د صبر ماده چې کوم دی پیدا یو سړی الله موټر سایکل ورکړي دی نو دی به سوچ کوي چې ګوره دی بل سره سایکل نه ما سره موټر سایکل دی الحمدلله یو سړی الله سایکل ورکړي دی نو دی به دا سوچ کوي چې ګوره دا کس پیاده روان دی الله مال سایکل راکړي دی او د دې سایکل باندې شکر وباسي خو کنه دی په موټر سایکل باندې ناشته او دی گاډو ته ګوري نو دی بیا د الله په خدای باندې اعتراض کوي په دې خپل غریبې باندې بیا دی اعتراض کوي د دې وجه نه نبی عليه السلام فرمایي چې دوه حسرتونه چې پیدا شي نو دا دوه حسرتونه د سې دي چې د انسان کې به صبر عمر راځي او شکر به پکې عمر راځي یو دا چې دی په دین کې د ځان نه اوچت خلکو ته ګوري چې په دین کې د ځان نه اوچت ته ګوري دی به کوشش کوي دی به سعی کوي دی به هغه کس ته ځان رسول غواړي او په دنیا کې د ځان نه کم حیثیت خلکو ته ګوري نو دی به د الله شکر ادا کوي نو دلته چې د کم نعمت من راغلی ده نو هغه نعمت تمنا بنه کې چې کم نعمت ته نشي حاصلولی یعنی هغه ستا په اختیار کې نشته دی لکه تاسو ته مو وی لکه یو سړی خپل پیدا دی الله یو لوی نعمت دی خو دې په خپل ځان په خپل باندې نشي پیدا کولای کړه ځان نشي خپل کولای کړه نو دغه نعمت من راغلی نو الله فرمایي چې ولا تتمنوا تاسو تمنا مګوي ما د هغه سو د هغه نعمت فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله به په هغه نعمت سره بعضکم بعض لتاسنا علی بعض
بعضو له په بعضو باندې فضیلت ورکړي دي، بعضو له په بعضو باندې درجه ورکړي. البته الله وی چې چاله مې کم کم نعمت ورکړي دي خپل خپل نعمت خوشاله شي، خو چې څوک څومره نیکی کوي نو داغه ثواب به پوره پوره چې کوم دی ملاویږي. ځکه د دې آیات په شان نزول کې دا ومو چې زنانه ووایي چې کله د سړي حصه نازله شوله چې سړي ته به 2 حصې ملاویږي په جایداد کې په میراث کې، او ښځې ته به 1 حصه ملاویږي. نو زنانو دا خبره وکړله چې د دې زیاتې حصې خو مونږ حقدارې په دې یو چې مونږ د کار کسب هم نه یو او مونږ نازک مزاجه هم یو، کمزوري ذات یو، نو پکار ده چې مونږ د 2 حصې ملاوي دي. نو الله پاک دا آیاتونه نازل کړل. نو دلته کې د هغه نعمت چې کوم نعمت ته انسان په اختیار کې نه دی، د هغې د تمنا او د هغې ارزو به هم نه کوي، دا ګناه دی، د هغې نه منع راله. وروستو سره الله فرمیل چې للرجال د سړو دپاره نصیب حصه ده مما د هغې نه اکتسبو چې دي وګټل، چې کومې نیکۍ سړو وکړلې هغې ته به الله پوره پوره حصه ورکوي، کو دی سید دی کو دی غیر سید دی، کو دا سړی ښکلی دی او کو خراب دی، خو چې څنګه نیکي وکړه اکشن بدله به ورته الله پاک ورکوي. الله د دې نیکۍ نه کمی په ښایست باندې او په درجه باندې. البته یو نعمت چاله یو نعمت ښکلی سیوا ورکړل دی، چاله بل نعمت سیوا ورکړی دی، چاله صحت ورکړی دی، نو چاله مال ورکړی دی، نو چاله ښایست ورکړی دی، نو بعضو ته په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی. خو چې یو سړی نیکي کوي نو د نیکۍ ثواب الله پاک یو شان دی ورکوي. څومره چې دا کس محنت کوي، څومره کوشش کوي، څومره ښکلي کوي، اکم نه ثواب بول الله ورکوي. للرجال د سړو دپاره دي للرجال د سړو دپاره نصیب حصه ده مما د هغې نه اکتسبو چې د سړو وګټله، سړو چې کوم عمل وکړو د هغې پوره بدله به ورته الله ورکوي. وللنساء او د ښځو دپاره نصیب برخه ده، حصه ده مما د هغې نه اکتسبنه چې د ښځو وګټله. وسوي واسأل الله، تاسو غواړئ د الله نه من فضله د الله فضل، نو د الله نه به د الله فضل غواړئ په هر حالت کې. کو ته نیکي کوې نو د دې فضل به هم د الله په فضل سره کوي، او که ته د ګناه نه بچ کېږي دا هم د الله جل شانه په توفیق سره بچ کېږي. نو د الله فضل به د الله نه غواړئ، محنت په وکړئ. او د دې آیت نه دا هم ثابته شوله چې ته یو نعمت حاصلولو غواړې نو صرف په تمنا او ارزو باندې نه کېږي، بلکې اختیاري نعمت چې ستا په وس او اختیار کېږي نو صرف په ارزو نه بلکې په هغې پسې محنت هم کوي، قدم به پسې اخلي، کوشش به کوي، سعی به کوي. نو الله د چا محنت بیکاره او بې ځایه نه بوځي، خامخا د هغې ثمرات به درته میلاویږي. خو ورسره سره محنت به هم کوي. واسأل الله من فضله، او د الله نه به د الله فضل هم غواړئ. ان الله بېشک الله تعالی کان دی بكل شیء علیما، په هر چیز باندې پوها. ولکل جعلنا، او د هر چا دپاره جعلنا مونږ مقرر کړي دي موالی او وارثان مما د هغې مال نه ترکه چې پرېښودلې دي الوالدان مور او پلار، والاقربون او نورو رشته دارانو، والذین او ها کسانو عقدت کومو چې تړلي دي، کومو لره چې تړلي دي ایمانکم ستاسو سوګندونو، فآتوهم تاسو ورکړئ دي ته نصیبهم د دوی حصه. دې آیات کې اصل کې جاهلیت په زمانه کې به دا ترتیب و چې 2 کسان به راولګېدل او دواړو به د یو بل سره رورولي جوړه کړه او قسمونه به وخوړل چې ته به زما رور یې، زه به ستا رور یم، او که ما باندې څه سخت راځي ته به زما مدد کوې، که په تا څه سخت راځي نو زه به ستا مدد کوم. او چې کله ما او تا کې یو کس بړ شي زما میراث به ته اخلې او ستا میراث به زه اخلم، او که ما باندې دیت راغی، ما څه نقصان وکړو نو هغه نقصان به ته ډکې او ستا نقصان به یو بل سره به قسمونه وخوړل او 2 کسانو به یو بل سره رورولي جوړه کړل. نو په ابتدایي اسلام کې چې کله اسلام نوی چې کوم دی شروع راغی او نوی اسلام ولا، نو په هغه دور کې چې دغه 2 کسان چې کومو دواړه به یو بل سره رورولي جوړه کړې وه، قسمونه به یې خوړلي، رونه به نه خپلو خو دوستان به زه یو بل سره به رورولي جوړه کړه، قسمونه به یې وخوړل او یو بل سره به چې کوم دی امداد کو. نو په ابتدای اسلام کې به دغه کس چې کوم به مړ شو دي دواړو کې یو، نو د دې بل نه به یې ورته 6مه حصه چې کوم دی ورکول. نو اوس هم د جمهورو په نیز باندې دا حکم منسوخ شوی دی، اوس داسې نشي کېدلی، اوس دا حکم منسوخ شوی دی. البته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې یو نو مسلم یو نوی کس مسلمان شي او د دې هېڅوک نه وي او د یو مسلمان سره چې کوم دی رورولي جوړه کړي، یو بل سره واده معاهده وکړي،
چې زبا ستا مدد کوم او ته به زما مدد کوي او په دې دوران کې چې کوم دی دا کم نو مسلم چې دی نوی مسلمان شوی دی مړ شو نو د دې میراث په دا مسلمان روري اخلي په شرط ته دی چې د دې دا کم کس چې مسلمان شوی دی د په مسلمانانو کې نور څوک رشتہ داران نه وي کو نور رشتہ داران وي بیا میراث نشي اغستلی او کنه نور رشتہ داران نه وي نو بیا به دک چې کوم د ځان خپل رور جوړ کړی دی دا به چې کوم دی میراث اخلي دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د جمهور مسلک دا دی چې په یو صورت کې دغه د نو مسلم میراث نشي اغستلی بلکې د نو مسلم دا میراث چې کوم دی دا کوم پیسې جائیداد دا ټول بیت المال دزي او بیت المال کې به جمع کیږي دا به اختلاف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا حکم موسم باقی دی او چې کوم جمهور دي یعنی امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمه الله نو دی وایي چې دا حکم اوس منسوخ شوی دی دا حکم اوس باقی نه دی نو دا حکم د جاهلیت دور نه روانو ابتدای اسلام کې به ته اومش بګه حصہ دغه کس ته ورکوله نو دغه هغه حکم بیانې چې ولکل جعلنا او د هر چا د پاره مقرر کړی دی موالیا وارثان موالید مولا جمع دا مولا ډېر معنی راځي خودل تکي وارث معنی دا وارثان ولکل او د هر چا د پاره جعلنا مقرر کړی دی موالی وارثان مما د هغه مالنا ترکه چې پر خودلی وی الوالدان مور او پلاری والاقربون او د نور رشتہ داران هغه مال د پاره وارثان الله وی مونږ مقرر کړی دي مونږ هغه چې کوم د مور پلار بری دي یا نور رشتہ داران بری دي دغه د پاره مونږ وارثان مقرر کړی دي مخه د ذکر شوی دي او سچ کوم دی ورستو را روان دي والذین ها کسان عقدت کوم چې کوم لرج تړری دي ایمانکم استاسو سوګندونو نو دینه هغه موالات مرادو هغه ورولي چې کوم بدی خپلو کې جوړ کړل نو هغه ورولي دی مراد ده والذین ها کسان عقدت خدا حکم اوس منسوخ شوی جمهور په نسبت باندې والذین ها کسان عقدت کوم لرج تړری دي کوم چې تړری دي ایمانکم سوګندونو استاسو فآتوهم تاسو ورکړئ دي ته نصیبهم د دوی حصہ نو کو دغه رور د پار څوک وصیت کوي نو وصیت اوسم کولی شي کو څوک وصیت کوي چې دور زما په جیدات کې زما دي چې کوم مازال رور جوړ کړل ورکه والا نو وصیت کولی شي فآتوهم تاسو ورکړئ دي ته نصیبهم حصہ د دوی ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء په هر چیز باندې شهیدا گواه ان تجتنبوا کجرتاسو ځان بچکو کبائر د لوی گناهونو نه ما تنهون عنه د کومونه چې تاسو منع کول شي نو کفر عنکم نو مونږ بلری کو تاسو نه سیئاتکم تاسو واړه گناهونه ونو دخلکم او مونږ به داخل کو تاسو لرا مدخلن کریما زید عزت تا ولا تتمنوا تاسو تمنا مکوي تاسو ارزو مکوي تاسو خواهش مکوي ما د هغه سو فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله به په هغه سره بعضکم بعض لتاسنا علی بعض په بعض باندې للرجال د سړو د بار نصیب حسد مما د هغه نه اکتسبو چې دوی وګټله وللنساء او د خزو د پاره نصیب حصہ دا برخه ده مما د هغې نه اکتسبنا چې د خزو وګټله واسأل الله تاسو غواړئ د الله نه من فضله د الله فضل ان الله بشک الله تعالی کان دی بكل شیء علیما په هر چیز باندې پوها ولکل جعلنا او د هر چا د پاره موږ مقرر کړی دي موالی او وارثان مما د هغې نه ترکه چې پرې خودل والدان یعنی مور او پلار والاقربون او نور رشتہ دارانو والذین عقدت ایمانکم او ها کسانو کوم سره چې تړلې دي ایمانکم سوګندون استاسو کوم سره تاسو معاهده کړی د ضرور ولای فآتوهم تاسو ورګه هغوی ته نصیبهم اسد هغوی ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء شهیدا په هر چیز باندې گواه ان تجتنبوا کچره تاسو ځان اوساتو کبائر د لوی گناهونو نه ما تنهون عنه د کومونه چې تاسو منع کول شي نو کفر عنکم نو مونږ بلری کو تاسو نه سیئاتکم تاسو واړه گناهونه وندخلکم او مونږ بداخل کو تاسو لرا مدخلن کریما زید عزت تا ولا تتمنوا تاسو تمنا مکوئ ما د هغه سو فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله به په هغه سره بعضکم بازلتا سنا علی بعض بعض باندې للرجال د سړو د نصیب برخدا مما د هغه نه اکتسبو چې دوی وګټله وللنساء او د خزو د پاره نصیب برخدا مما د هغه سنه اکتسبنا چې د خزو وګټله واسأل الله تاسو
غواړئ د الله نه من فضله د هغه فضل ان الله بشک الله تعالی کان دی بكل شیء علیم په هر شی باندې پوها ولکل جعلنا د هر چا د لپاره موږ مقرر کړی دی موالی وارثان مما د هغه مال نه ترکه چې پرې خودو الوالدان د مور او پلار والاقربون او د رشتہ دارانو والذین وهغه چا عقدت ایمانکم چې تاسو معاهده کړی د هغوی سره والذین عقدت ایمانکم چې تاسو لوس کړی دی د هغوی سره والذین وهغه کسان عقدت چې تړلی دي دي ایمانکم سوګندون تاسو فآتوهم تاسو ورګه هغوی ته نصیبهم اسد هغوی ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء شهیدا په هر چیز باندې گواه الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه برحمتك